بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد ربي. دی اول سایت کې مونږه خبره دا شروع کړو چې الله پاک هغه یو ذات دی، واحد ذات دی. الله پاک صفات شروع شو کنه، او الله پاک په یووالي باندې چې کوم آیت پېښونه هغه لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا، او د دین و دا برهان ته مانو دلیل ته مانو دا ثابتېږي، او دلیل ته مانو او په تفصیل سره تاسو ته ویل شو، او بیا دای باندې اعتراضات هغه هم شوي چې دا مصنف چې دا حجت اقناعی ده، حجت قطعی نه ده. او د فساد مانم شو چې فساد نه بالفعل مراد ده، یا فساد نه فساد بالامکان مراد ده. نو بیا په دې باندې یو اعتراض داو، په تیر سبق کې موږ دا ویلو چې کچر درې دغه نه لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا، د دې کې د فساد نه مراد فساد بالفعل او فساد بالامکان نه ده، بلکې د فساد نه مراد عدم تکون ده. فساد نه مراد څه ده؟ عدم تکون ده. او د دې دوانو په منځ کې د مقدم او تالی په منځ کې حجت قطعی ده، حجت اقناعی نه ده. نو معنی دا شوله لو کان فیهما الهه، کچرته په دې ځمکه اسمانونو کې ډېر خدایان وې لفسدتا، نو دا اسمانونه او ځمکه به موجود شوي نه وو. او دا اسمانونه او ځمکه موجود شوي دي، نو چې دا باطل دی نو مقدم هم باطل دی، چې داس دي چې خدایان ډیرو نشته دی. او دا چیرې چې کله هم فساد خوريږي نو دا که خدایان ډیر وي نو دا به دغه راتله فساد به خورشه، او فساد نه مراد غاړه به تکون دی. نو دا ځوان دی ول لازم ملزوم دي، نو دا حجت قطعی دی. من ورته ویل دا خبره کړو چې دو جواب ورکړو. یو جواب دا دی چې ستا دې خبره نه دا معلومیږي چې لفسدتا دا تعالی ده، ته چې عدم تکون دی مراد ده، او عدم تکون او ته چې عدم تکون او تعدد د الهو دا دوانه د یو سره لازم ملزوم دي. دا خبره دی منګه نه منو. ولی نه منو؟ زګه دا خبره مونږ نه منو کنه چې دلته کې چې د ازمکه اسمانونه موجود دي، ازمکه اسمانونه زګه موجود دي چې خدایان ډیر نه دي. نو وای کته کنه کته وای چې انتفاع د مصنوعاتو کې او انتفاع د موجوداتو کې، او د انتفاع د مصنوعاتو د پاره امکان تمانو نه د پکار، بلکې د انتفاع د موجوداتو د پاره وقوع د تمانو پکار ده. لکه پوه شو به معنی د چې د ازمکه اسمانونه دا لکه موجود دي، نو کله ازمکه اسمانونه موجود نه وي نو خدایان با الوډي روغنا، نو چې اوس د ازمکه اسمانونه موجود دي مطلب دا چې خدایان ډیر نه دي کنه. پوه شو به معنی نو وایو چې د چې خدایان ډیر نه دي، نو ځکه خو د ازمکه اسمانونه موجود دي، نو ځکه خو دغه دي کنه خدایان ډیر نشته. نو دا انتفاع د مصنوعاتو، انتفاع د موجوداتو، دا چې دا لازم ده د خدایانو ډیر وادي. پوه شو به معنی نو وایو چې د انتفاع د موجود دا جواب دی چې انتفاع د موجوداتو، انتفاع د مصنوعاتو د پاره وقوع تمانو پکار دا، امکان تمانو نه پکار. یعنی دا چې موجودات به اعلی منفي کې چې کله فی الواقع الله پاک ډیر موجود شي کنه. په دې باندې پوه شئ. او په امکان تمانو سره تعدد د صانع راځي. یعنی موږ چې دا کوم امکان پیش کړی دی چې دا تمانو ده، نو په دې سره صرف تعدد د صانع چې دا لازمیږي، تعدد د مصنوعات دا نه لازمیږي، انتفاع د موضوعات لدا لازم نه. لکه پوه شو به معنی. او دویمه خبره دا وا چې ته چې د دینه فساد مراد دی، د فساد نه مراد عدم تکون مراد دی. نو موږ سره د پوس کوو چې عدم تکون بالفعل ته مراد دی او کنه عدم تکون بالامکان ته مراد دی.
نګته چې عدم تکون بالفعل ته مراد دا خبره غلطه ده دغه چې مونږ ویلو چې دا اسمانونه زمکه چې دا سری دا موجود ده مشاهده خلاف ده اگر چې عدم تکون بالامکان ته مراد ده جو بیا هم غلطه ده ځکه ستا مطلب خدا ده چې لازمکه اسمانونه بری باندې بده څو وخت نه راځي چې دا باړو موجودي کینو هغه چې دا قرآن مجید نه ثابت ده په قرآن مجید کې الله پاک فرمایي اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت واذا الكواكب انتثرت او يوم نطوي السماء د دې ټول آیاتونه دا معلومیږي چې دسه به وخت راځي چې لازمکه اسمانونه او داسې چې بریګه موجود ده هغه سبا ختميږي لہذا ستاسو دواړه خبرې چې دا برابر نه دي زمونږ خبره چې مونږه مخکې کوم کړی و چې دا امکان تمانو او د دې نه دا حجت اقناعی ده حجت قطعی نه په خپل ځای باندې شولا صحیح شولا دا یو اعتراض دیم اعتراض زبر سبا کې بزدا او نه اعتراض وو مورون دیم مورون ان شاء الله دا دویم جو کوم دا مو مورون پر دا مخ به مورون مسره دا ته به ټیر کړه نو وځو کړه دیم اعتراض دار چې لالو د دې لپاره راځي لو یو ګوره لو چې دا په جمله شرطیه باندې داخلي دا خبر کومه نه کړه او جمله شرطیه دو جزونه جمله شرطیه څو جزونه یو شرط یو بل څه وي جزاوي د شرط جزء اول وي او د دغه ته جزء ثاني وي جزاء ورته نو جزء اول او جزء ثاني نو دا لو عام طور باندې چې دا لو راځي کنه نو دا د دې لپاره راځي چې د شی ثاني د انتفاع لپاره لو د سره لپاره راځي د شی ثاني د انتفاع لپاره په زمانه ماضی کې دا خبره بګیره لو راځي د انتفاع شرط ثانی لپاره د انتفاع د جزء ثانی لپاره د انتفاع د جزء ثانی لپاره پوه شئ په زمانه ماضی کې په سبب د شیء اول د شیء اول د شرط په انتفاع سره د شیء اول د شرط په انتفاع سره ګوره دو جزونه دي زړه لږ زم پوره ده لوي جو تحت في الامتحان لا نجحت یا د دین امبال آسان مثاله لو جئتني لاکرمتک وز دا دوه مثالونه ما تاسو ته ولیکل چې لوي چې تحت فی الامتحان لنجحت دا لو خو نه کنه او دا لو په دوه جملو داخل شوی ده کنه چې تحت فی الامتحان یو دا جمله ده او یو لنجحت دویمه جمله ده یو لو جئتنی لاکرمتک لو جئتنی لاکرمتک لو له معنا ده لوي چې تحت فی الامتحان کچریتا مهنت کوشش کړې وې پرې تیر امتحان کې نو ته به کامیاب شوی وې او د دې معنی سره لو جئتنی کته زما خواته راغلی وې نو ما بستا اکرام کړی وې وس دا جمله خدا کنه د دوه جملو نه جوړه ده کنه جمله شرطیه ده دا جزء اول له او دا جزء ثانی ده هغه په یوه بلی باندې دا جزء اول له دا سره جزء ثانی نو دا لو د دې لپاره راځي چې دا دویم جزء سره نه دا نه شوی د دویم جزء د انتفاع لپاره د دویم جزء د سره لپاره په سبب د انتفاع د جزء اول لو د سره لپاره راځي ګوره دې خو ګورل ګوره لو راځي د لپاره د انتفاع د جزء ثانی په اعتبار دا د بشر د جزء اول چې لکه دا جزء اول نه شوی دا جزء ثانی نه واقع شوی جزء ثانی زکه چې دا اول نه واقع شوی لکه ته لوي چې حتی فی الامتحان کته په امتحان کې تا مهنت کړې وې نو تا بس شوی وې او ته کامیاب شوی نه دا دویم منتفی دی ولی منتفی دی زکه چې اول نه شوی مهنت نه شوی لو جئتنی لاکرمتک کچریته زما خو ته راغله نو ما بستا اکرام کړی وې نو ته زما ماستا اکرام نه کړی ولی ځکه چې تر هغه نه کته د اولنې شرط واقع شوی وي اولنې واقع شوی وي
نو دا دویم بم څه شی واقع شی به کنه او دا په زمانه ماضی کې پس کی په زمانه ماضی کې واستوي لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا دا چې کنه دا لو دا هم دا خبره وکړه چې لو راځي د شی ثاني د انتفاع په سبب د زمانه ماضی کې د شی اول د شرط انتفاع دا موږ ویلا وایو چې په آیات کریمه کې دا آیات کریمه لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا دا دلیل چې تا کم په تعدد د الهو سره نیول لګان ته چې تعدد د الهو معلومیږي نو دا صحیح نه دی ځکه چې دا خبره موږ چې لو وځ شوی دا د جزاء د انتفاع په سبب د انتفاع د شرط او دلته کې چې کنه دلته کې دا خبر نشته ته لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا کچته په دې ځمکه اسمانونو کې خدایان وینو فساد بخور شو لکه لو خو دې پاره چې دا به مزه کنه چې اول نه راشي او دلته کې دې کته په دې ځمکه اسمانونو کې خدایان وینو فساد براغله دلته کې تعالی اول نه شرط وکړو د دې لپاره لکه پوښوي نو دا لو استعمال د دې لپاره چې اول دا دویم نه راشي ځکه چې اول نه راشي او دلته کې تا وګرځو لري په چې ته کچته خدایان مینو فساد براغله نو دا اول نه دي شرط وګرځو دویم چې نن دا لکه د دویم د نفي لپاره دا وګرځو او بل چې لو راځي لپاره د ماضي او لو کان فيه ماليات الا الله لفسد خو په زماني ماضي کوم دا په حال کوم دا په استقبال کوم دا واښو به باندې نو آسان جواب دی چې ته دا کومه خبرې کې نو دا لکه لغوي خبرې دي لکه په کار خدای چې د زوشي دا موږ چې کوم دغه غستره نو دا موږ په اعتبار دا عرف سره غستره په اعتبار سره دا عرف سره موږ غستره لکه ته لو كان العالم قديما لكان غير متغيرا لكان غير متغير لو كان العالم قديما لكان غير متغير کچره دا عالم قدیم وې نه دا غیر متغیر نو دا عالم قدیم دی نه عالم قدیم نه نو دا غیر متغیر نه کنه نو دلته کوم د اولنې د دویم د پاره څنګه وکړو لکه پوښتنه به باندې اوس وګورئ دې کتاب ته وردا زور ته به وګورئ لا يقال نو وګورئ لا يقال الملازمه قطعيه ودي نو ویل چې دا ملازمه قطعی ده والمراد بفسادهما عدم تكونهما او مراد فساد دې دا عدم تكون دی مطلب دا چې دا فساد نه مراد چې تا کوم غسر فساد بالامکان او فساد بالفعل نو فساد بالفعل او فساد بالامکان د دې نه مراد نه دی بلکې د فساد نه درېمه معنا مراد ده چې هغه څه شری عدم تكون دی لکه پوښوي معنی دا دی به معنا لو انه فرض صانعان کچې د دوه صانعان چې دا فرض کړل شي لامکن بینهما تمانع فی الافعال كلها نو ممکن بشي د ځوانو په منځ کې تمانو په ټولو افعالو کې ځکه یو خدای چې نه کنه دا به چې پیدا کوم بل به چې نه پیدا کوم نو دا په ټولو افعال چې دا بنو پیدا شي او دا ټول افعال چې دا موجود شي دي ځکه چې خدایان نشته لري لکه پوښوي دا هر څه موجود دی ځکه چې خدایان ډیرو فلم يكن احدهما صانعا نو چې کله په خدایان نه یو هم صانع نه فلم يوجد مصنوع چې صانع نه وي نو مصنوع باندې پیدا شوی یعنی کم څه دي دا موجودات دا باندې موجود شي کنه نو دا موجودات چې موجود دي دا څومره مصنوعات څومره څه چې موجود دي دا دلیل لري خبرې ده چې دا الله سره شوک شریک نشته نه لکه پوښوي لأن نقول سره موږ دا جواب ورکو او د دې د مخکې خبره لکه اعتراض داو کنه چې لکه د یو خو د امکان د فساد نه مراد فساد بالفعل او فساد بالامکان نه بلکې عدم تکون ته مراد ده او دویمه خبره ده چې د فساد دا د باندې په مینس کې د مقدمه او طالب مینس کې دا حجت قطعی ده حجت اقناعی نه ده نو موږ لئن نقول چې امکان التمانع لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع چې امکان تمانع دا نه لازم وي مگر نشواله د ډیروالي د صانع چې صانع چې دا متعدد دي او دغه چې د مصنوعات انتفاع لره د مصنوعات انتفاع لره امکان تمانع نشته ده بلکې د انتفاع د مصنوعات لپاره څه ضروری ده وقود تمانع ضروری ده څه ضروری ده وقود تمانو او صرف امکان تمانو دایره پر کافی نه ځکه په امکان تمانو سره صرف چې نه عدم تعدد صانع راځي عدم تعدد صانع راځي هو لا يستلزم انتفاع المصنوع هغه مستلزم نه انتفاع د مصنوع لره
على انه يرد دای سره دویم جواب وای دویم جواب اصل لري چې فساد نه مراد بیا تاسو له عدم تکون بالفعل دي مراد ده او عدم تکون بالامکان دي مراد ده د عدم تکون بالفعل دي مراد واغسته جنو بیا هم دا صحیح نه ده ځکه چې بیا په کار دار چې د لازمي قطعي په دې کې پکارو حال لري چې ډېر کرته دي سی وی چې په یوځای کې کسان ډیر وي او بای اتفاق ته انده به ممکن دی مخکې موږ دا خبره کړې ده وایي به معنی اتفاق به سره ممکن دی لکه دین خو بیا دا پکار وکنه چې ته چې په کم ځای کې خدایان ډیر او په کم ځای کې خدایان الله فساد راتل لازمي دي او مکه دا خبره مونږ کړې چې په یوځای کې دي چې بادشاہان ډیر او هغه بیا هم کله نه کله به او اتفاق وکړو جنگ جګړه پکې نه راځي دا همیشه خبره ده او کستاوی د عدم تکون مراد بالفعل جدا خدا خبره شو او که عدم تکون بالامکان دې مراد اندام نه رسي دا دې مطلب بیا دا چې په هیڅ حالت کې په دې باندې عدم تکون نشي راتلای حال د قرآن مجید ډېر وروته ثابت دی چې عدم تکون په دې باندې راځي خو شوي على انه يرد سره ورګي بری منع الملازمه چې دا ملازمه دا منع ده ولی ان اريد عدم تکون بالفعل کچې اراده وکړه چې عدم تکون بالفعل ومنع انتفاء اللازم ان اريد بالامكان او منع انتفاء اللازم کچې اراده وکړه چې د عدم تکون بالامكان لکه پوه شوي فإن قيل دا اوس دویم اعتراض دی کچرته ویل شي چې مقتضا کلمه دی لو چې دا لو کلمه تقاضا ده انتفاء ثاني فی الماضي بسبب انتفاء الاول چې دا دویم سیز چې اصل جزا ده د دویم سیز د انتفاع لپاره په زمانه ماضی کې په سبب د انتفاع اول الګه پوه شو به معنی په سبب د انتفاع اول فلا يفيد الا الدلاله نو دا فائدہ نه ورغی مگر دلالت علی ان انتفاع الفساد فی زمان الماضی چې انتفاع د فساد راغله په زمانه ماضی کې په سبب د انتفاع تعدد سره الګه پوه شو به معنی یعنی ستاره خبر نه خدا معلومه شو چې لو کان فی ما الیه الا الله لفسدتا چې دا لو راضی د پاره د انتفاع ثانی په سبب د انتفاع اول چې لکه دا فساد نه واقع شوه فساد نه واقع شوه ځکه نه واقع شوه چې خدایان ډیر نه دي که خدایان ډیر فساد به واقع شوه او دا په زمانه ماضی کې نو قلنا موږ نام هذا بحسب اللغه چې دا خبره چې کومه تا وکړه دا په دا لغوي معنی ده او موږ لري یو عرفي معنی عقلو ما عرفي معنی عقلو او هغه دا چې دا لو استعمالي کې په سبب د انتفاع د جزاء باندې هم د پار انتفاع د پار د انتفاع د شرط بغیر د دلالت نه بغیر د دلالت مراد بګنی تعین د زمانه په هم نه لکه ته لو کان دا ورستو مثال ذکر کړه لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر کچته عالم قدیم انده بغیر متغیر وي نو بدی کې دانش ته کچته مخ یا وس یا بیا او چې څنګه د دویم نه واقع د شناول نه واقع قلنا نعم و هاو دا سره خبره صحیح ده چې دا به د زمانه ماضی لپاره د په انتفاع ثانی په سبب د اول باندې دا برازي او بحسب اصل اللغه لكن قد يستعمل لكن کله کله استعماليږي بالاستدلال لپاره د دلیل نیولو به انتفاع الجزاء چې دا جزاء په منتفي کېدو سره على انتفاع الشرط په انتفاع الشرط باندې من غیر دلاله بغیر د دلالت کولنا على تعین زمانین په زمانه تعین بغیر کما فی قولنا لك څنګه چې موږ په دې کو وایو لو کان العالم قدیما لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر کچره د عالم قدیم وي نو دا بغیر متغیر وي نو عالم قدیم نه لري زګه خو غیر متغیر دی نه کنه والآیه من هذا القبیل او دا آیتونه دې قبیله دي وقد يشتبه على بعض الاذهان احد الاستعمالين باخر فيقع الخبط وکله کله بزین کې دا یو استعمال په بل سره چې دا ګډوډ شي د دې ود نه فيقع الخبط دا ګډوډواله چې دا پکې راشي مشتبه شي په بعض اذهان باندې په بعض استعمالونو کې یو په بل باندې دا خبط پکې واقع شي پوه شو پوره نه وز بل صفات الله پاک قدیم دی جدا ان شاء الله صبر کوو دا واړو